ملګرو تاسو د دې کس د تنې ته لږ شانتي وګورئ بیا ورسره د پیسو ته لږ شانتي وګورئ دا هغه بازاري سوالګر دی چې ما او تا ورته دا پیسې ورکړي دی به 15-20 روپۍ ورځ پیدا کوي په دې طریقه باندې او عام یو غریب سړی چې کوم دی 1800 روپۍ ایله ورځ پیدا کړي هغه کس بیا هغه 1800 روپو کې چې کوم دی 100 روپۍ داسې قسمه خلکو له ورکړي کومې چې د معاشرې یو غټ پیداګیر والا کسان دي دې کسانو نه زنانه هم په لاره باندې په آیا او عزت کې نشي تېرېدی مخې ته ورته لکه د سنډا ولاړي چې تر څو یې پیسې نه وي وصول کړي پیسې ترې نه وي اخیستي نو پرېږدي نه انسان ځان پورې ایریان کي نو ګرانو کتونکو په معاشره کې چې داسې قسم خلک وي که نه نو همیشه به زمونږ او ستاسې د لاسه چې کوم دی اصل کس کم چې د دې زکات خیرات صدقې حقدار دی هغه به همیشه نهر وده کېږي زمونږ په مالت کې چاپېرچل کې داسې ډېر خلک شته دی چې د هغوی د رزق د یو ټیم درک لګي د بل ټیم نه لګي هغه کسانو ته موږ پیسې ولې نه ورکوو چې دې کسانو ته ورکوو کم چې تی بنینونه هم ډک کړي جیبونو کې نه ځایږي پنډونه یې تړلي وي د پیسو نه او د روزانه په بنیاد باندې دغومره یا د دې نه ډېرې پیسې پیدا کوي نو خپله موږ له لږ شانتې سوچ و فکر پکار دی چې موږ چې دا چا له پیسې ورکوو ټوله ورځ په ځان پسې چمړه وچکو په دیاړۍ مزدورۍ غریبۍ پسې ورکړو بیا ماښام چې راشو نو دې کسانو له پیسې ورکو 100 نیمې هر څومره چې موس کېږي د هغه نه هم ډېرې ورکوو نو د دې نه بهتره دا نه ده چې په معاشره کې خپل محله کې داسې کسان معلوم کړو کم چې د دې پیسو اصل حقدار دي او هغو له ورکو چې ثواب خو کم سے کم زمونږ وشي که نه دا خو ډېرې غټې پیسې غټ پیداګیر کوي په دې باندې ثواب هم مشکله ده چې کېږي بعضې خلک وایي موږ د الله په رضا ورکړې خو اصل کس چې کوم حقدار دی د دې زکاته دې پرېښو که پاره رضا دې ورکړې خو پکار ده چې هغه کس لی ورکړي څوک چې مستحق دی چې څه فایده ترې حاصله کړي او تا ته دعا وکړي نو په دې ویډیو خپله رایه هم راکړئ دا ویډیو مخکې هم شیر کړئ د ملګرو سره